د خیبر پښتونخوا د اپتونو په وخت د نظم اداره پی ډی ایم وایي چې په تیرو 3 ورځو کې په صوبه کې د بارانونو سیلابونو لامل 3 تنه مړه شوي او وجوبل شوي دي. د یاد ادارې تر مخه سیلابونو 310 کورونو ته زیان خو اړولې دي. چارواکي وایي چې غزمنو علاقو ته امدادي ټیمونه لیږلي او د غزمن شو خلکو هر قسم مرسته کوي. د پی ډی ایم د شمیرو تر مخه د صوبې بلابلو برخو کې 221 کورونه په جزوي توګه یو سل 2 کورونه په مکمله توګه ویجاړ شوي دي. د پی ډی ایم چارواکو میډیا سره شریکو کړو معلوماتو کې ویلي چې د بارانونو سیلابونو لامل باجوړ، خیبر، کرم، دیای خان او برکوهستان کې په متاثر علاقو کې امدادي سامان تقسیم کړی شوی دی. د خیبر پښتونخوا د موسمیاتو محکمې ډیپټي ډایریکټر اورنګزیب خان وایي چې د صوبې په جنوبي ضلعو کې په راتلونکو څو نورو ورځو کې هم د بارانونو امکان شته. د پی ډی ایم چارواکو په 23 جون میډیا سره شریکو کړو شو معلوماتو کې ویلي وو چې د بارانونو لامل د یو ماشوم په ګډون په دیر او ډی خان کې 2 تنان مړه شوي دي. خو د ډی خان ضلع د پی ډی ایم ویان ثنا الله پټنی وایي چې په ډی خان کې 2 تنه مړه شوي، یو سل 20 کورونه ته جزوي نقصان اوریدل او څو کورونه په مکمله توګه ړنګ شوي دي. د موسمي بدلون په اړه په خلرونکو خبريال اسب مومن وایي چې د موسمي بدلون او د کروندې د ځمکو او کورونو د باراني وبو په لارو کې د جوړول لامل په بارانونو کې زیات مالی او ځاني زیانونه کیږي. هغه وایي چې د پاکستان په خارونو کلو او اوریزو علاقو کې خغه ځایونه د بارانونو ډیر متاثر کیږي چې د وبو په لارو کې جوړ کړی شوی دي. د خیبر پښتونخوا حکومت د وزیر اعلی د اطلاعات معاون بیرسټر محمد صاحب یو بیان کې ویلي چې صوبایي حکومت د سیلاب ځپلو د مرستې لپاره ټول وسایل کاروي. نو موري ویلي چې د ژغورنې ادارې 11 او ځلې انتظامیو ته ویلي چې د سیلاب نه د غزمن شو خلکو سره هر قسمه مرسته وکړي. پاکستان کې د اپتونو په وخت د نظم قومي ادارې ان ډی ایم خپل ریپورت کې ویلي چې 16 جون نه تر 23 جولای د ماسپخین 1 بجې پورې په پاکستان کې د بارانونو سیلابونو لامل 310 تنانو ژوند د لاس ورکړي او 15 کم 300 پکې جوبل شوي دي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400